أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. دا سورہ بقرہ دا آیات نمبر 125 تے او 126. پرون منگا ویلو چې په دې کې آخرنی خطاب د بنی اسرائیل ته او قرآن څه قصه نه ذکر کيو چې د ابراهیم علیه السلام قصه کيو، بلکې په دې کې بنی اسرائیل ته دعوت ته چې تاسو ځان ته د ابراهیم علیه السلام پیشوایان او مقتدایان وایي، ابراهیم علیه السلام ته برحق پیغمبر وایي. نو ابراهیم علیه السلام خو کعبه جوړه کړې ده، د توحید مرکز یې جوړ کړی ده، او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره دعا کړې ده د الله نه چې الله دې ته یو پیغمبر راولېږي. نو دغه پیغمبر خو په د عربو کې راغی او په دغه کور کې توحید بیانیو. نو تاسو ر دې سره ملګری شئ او په دې باندې چې دنو ایمان راوړیو. نو که تاسو په دې آخرنی پیغمبر باندې ایمان نه راوړی د دې سره ملګری کېږئ نه، نو تاسو بیا اسې دروغ وایئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام پیروکار یو. نو په دې آیاتونو کې دا ورته بیان شو چې په تاسو باندې الله تعالی نعمتونه کړو او هغه نعمتونه را یاد کړئ. الله تاسو غوره امت ګرځولی ویو او بیا ورته وویل چې د قیامت د ورځې نه ویرېږئ او هغه داسې ورځ ده چې په هغې کې نه څوک چا له څه ورکولی شي، نه څوک د چا شفاعت کولی شي، نه څوک فدیه ورکولی شي او نه څوک د چا مدد کولی شي. نو چې دا هر څه کارونه نشي کولی نو څنګه به خلاصې ملاویږي، نجات به څنګه ملاویږي؟ نو په دین ابراهیمی باندې روان شه کنه، په ملت د ابراهیم علیه السلام باندې روان شه، په آخرت کې برته نجات چې دین ملاو شي، کامیابی بس په دقیقه کې ده. نو اوس دا کم آیاتونه ذکر کیږي، په دې کې د کعبې عظمت او شان ذکر کیږي چې دا کعبه نه ده، دا ابراهیم علیه السلام د توحید کور چې دی نو هغه جوړ کړی دی. وایذ جعلنا البیت، او یاد کوي کله چې وګرځوله مونږ بیت الله، جعلنا په معنی باندې د سویرنا، کله چې مونږ وګرځو تفسیر قرطبي وایي البیت نه مراد کعبه، مثابتن د دې دوه درې معناګانې چې دی نو هغه شو دي چې مثابه ویلی کېږي زید را واپس کېدو ته. یو معنی دا ده تفسیر قرطبي کړله زید را واپس کېدو، یعنی چې کم انسان لاړ شي د کعبې ته نو د دې کعبې نه څوک بور کېږي نه چې زړه ورته ووایي. که دنیا کې یو سړی یو ځګي له لاړ شي، ښایسته ځګي له هم لاړ شي، خو بار بار هغه ځګي ته چې دی نو بیا یې زړه نه کېږي، وایي دا ځګی ما لیدلی دی. خو په دې کعبه کې الله تعالی داسې یو کشش اچولی دی، یو معجزه ده چې کم انسان لاړ شي بیا ارمان کوي چې بیا لاړی او بیا لاړی بیا لاړی، نو زید را واپس کېدو چې د انسان د ارمان دی چې بار بار دی کور ته لاړی. بله معنی چې دی نو مجاهد ابن جبر رحمه الله کړله چې دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی مجاهد. په دې تفاسیرو کې به علما بیانوي
مجاهد معنی دا کوي نو دا مجاهد ابن جبر دی عبد الله ابن عباس شاګرد دی دا وایي زید ثواب دی کعبه نه ده معنی وایي زید ثواب مثابتن معنی زید ثواب چې ډېر ثوابونه پکې انسان چې دی نو ګټلی شي بله معنی پکې د مثابه دا ده چې مرکز توحید دی چې د توحید د الله د یووالي د توحید کور دی او د توحید دا لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک دا اوازونه او تلبیه چې دی نو ویلې کېږي او کله چې وګرځو موږ بیت الله مثابتن زید جمع کېدلو یا زید را واپس کېدو د پاره د خلکو للناس د پاره د خلکو زید ثواب یا زید مرکز د توحید للناس د پاره د خلکو او تفسیر جلالین وای چې مرجان یسوبون الیه من کل جانب چې د هر طرف نه وته چې دنو خلک را روان دي مرجع دا مرکز دی چې د هر جانب نه وته خلک چې دنو راځي و امنن او زید امن یعنی د امن زګی دی که دشمن دی وته داخل شي نو هم به ورته څه نه وی که ستا د پلار قاتل وته داخل شو خو هم به ورته څه نه وی په دې کور کې دا د امن زګی دی او واتخذوا دسی وایا وقلنا او مونږ وویل چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی چې ونیسئ مقام ابراهیم زید مانزه دا مقام ابراهیم دا څه شی دی د دې تفسیر قرطبي یو معنی دا کړله چې دا مقام ابراهیم نه ټول حج ته ویو ټول حج ته مقام ابراهیم ویلی نو په دې کې تاسو مصلی دعاګانې غواړئ که عرفات دی که مزدلفه ده دې ټولو ته ویلی کېږي مقام ابراهیم دویمه معنی دا ده چې ټول حرم ته ویو حرم نه دی دا کم حدود چې دي 36 کیلومیټر دا د حرم حدود دي نو دې ځای ته مقام ابراهیم وایي چې په دې ځای کې دعاګانې غواړي ډېرې ډېرې اصح او راجع قول چې دی نو هغه دا دی چې دا دغه مقام ابراهیم هغه کاڼی دی چې په کم باندې به ابراهیم علیه السلام ودرېدلو او کعبه به جوړوله یو دا کاڼی دی په کعبه کې یو حجر اسود دی دا دواړه د جنت نه راغلي او دا د یاقوتو دي د جنت نه او دا د کعبې سره خواته نږدې په دغه ځای کې چې دنو لګېدلی دی په شیشه کې بند شوی دی پای کې هغه کاڼی پروت دی او که څوک تلي نو هغې به لیدلي چې د ابراهیم علیه السلام د خپو هغه نشانات په هغې کې چې دی نو شته دی په دې باندې به ابراهیم علیه السلام ودرېدلو د قوازې کار یې کولو د سټین خلک چې دیوال جوړوي نو چې قوازه تړي نو ابراهیم علیه السلام په دې کاڼي باندې ودرېدلو او دا کاڼی داسې و چې دا به په خپله قدرتي اوچتېدو د قوازې کار یې کوو پورته وتلو چې دیوال به بیا کوز کار به کېدو بیا به ښکته و لکه د سپرینګ مثال دی چې سپرینګ پکې لګېدلی او دا په څه وخت کې چې سیلاب راغلی نو دا بیا دغه ځای نه وړلی شوی بیا چې دی نو دا عمر رضی الله تعالی عنه بیا په دغه ځای کې چې دی نو ولګولو او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف وکړو او بیا طواف نه پس چې دی نو بیا دغلته چې دی نو 2 رکعاته چې دی نو لمونځ وکړو او حدیث کې دا هم راځي چې نبی علیہ السلام د عمر رضی الله تعالی عنه لاس ونیو ورته ویل چې دا مقام ابراهیم دی نو عمر رضی الله تعالی عنه ویله چې افلا نتخذوه مصلانا آیا دلته دا د مونځ ځای نه ګرځوو د عمر رضی الله تعالی عنه خواهش دا و چې په دې ځای کې د دې مونږ مونځ وکړو نو الله تعالی حق شانتي کې وحي چې دی نو راولېږله او هغه دا و چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلی د مقام ابراهیم نه د لمانځه ځای وګرځوو د عمر رضی الله تعالی عنه په خواهش باندې د هغه چې کومه رایه وه الله تعالی هغه شانتي کې وحي چې دی نو رالیږله یو پکې دا ځای دی او بل پکې هغه ځای دی چې عمر رضی الله تعالی عنه ویلو نبی علیہ السلام ته چې دا ستا د بیبیانې پرده کوي نو ښه به یو الله تعالی هغه شانتي کې وحي راولېږله
د بدر د قیدیانو مبارک د عمر رضی الله تعالی عنہ رائے دا و چې دا د قتل کړی شي الله تعالی قشانت کې وحی راولېږله او نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالی عنہ ویلو چې په نبی علیہ السلام ته چې په عبد الله ابن ابی باندې جنازه مکوه اقا شانتی کې الله تعالی حکم راولېږلو چې په منافق باندې به جنازه نه کې نو دا مقام ابراهیم د کعبې دی خواته نو په دې ځای کې چې طواف دی وکړو نو بیا به 2 رکعاته مونځ دلته کې نبی علیہ السلام دغه شان کړلی طواف نه دی دا د کعبې نه چکر ورته ویلی کېږي او طواف به څومره کې یو سړی تلی نو هغې ویله چې ما 4 طواف وکړله وایي په لږ ساعت کې 4 طواف وکړله وایي مال چې څنګه دې وکړله وایي چې یو ځل تاو شوم بل ځل تاو شوم او بل ځل تاو شوم نو وایي دا 4 کرته ما وکړو نو هغې ورته ویل چې تا خو یو طواف هم نه دی کړی و چکرې چې وهې و چکرې نو دا څه دی دا یو طواف شو چې وزله د کعبې نه چې دی نو هغه تاو شي نو بیا چې دغلته تاو شي حجر اسود ښکلول دی نبی علیہ السلام ښکل کړی دی او بیا د دې مقام ابراهیم خواته دغلته چې دی نو 2 رکعاته مونځ کول که خلک لږې جو بیا نږدې کول پکاري که خلک ګڼي لرې که بیا شاته چې په کوم ځای کې مخامخ ورته وکړو 2 رکعاته چې دی نو نفل کول او دا د فیصل په دور کې هغوی د دې علماو راغوښتي ټولې دنیا نه چې دا مقام ابراهیم دلته په دې کعبه کې نږدې دی او خلکو ته په دې طواف کې چې دی نو تکلیفي چې دا د دې ځای نه چې دی نو لرې کړو علماو ته ویلو تاسو څه وایو نو په هغو علماو کې سید ابوالعلا مودودي رحمه الله هم موجود و د ټول نه چې دی نو رایه واخیستلی شوه نو بیا یې د هغه نه تپوس وکړو چې ته پکې څه وی وایي زه پکې دا وایم چې قرآن وایي چې دا په دې ځای کې یي تاسو اول د قرآن نه درې کوئ نو بیا به درته زه زګې در وښیم نو چې دا خبره هغې وکړه نو فیصل وویله وایي لکه وایي بس دا په دغه ځای کې یي چې په دغه ځای کې به یي او دا لرې کولی نه شو دا په دغه ځای کې دی څنګه یې درې کوي که خلکو ته اوس تکلیف دی او کار سره خو په دغه ځای کې دی لګېدلی دی نو دغلته 2 رکعاته مونځ کول دی ښه واحد نه او مونږه امر کړی تفسیر جلالین وی و امرنا واحد نه سمانا و امرنا و امرناهما مونږ دواړو ته چې دی نو حکم کړی الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته ان طهر بیتی چې پاک ساتي کور زما دا کعبه نه ده دا به چې دی نو پاکه ساتي ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د سنه یو ظاهري پاکوالی دی یو باطنی پاکوالی باطنی پاکوالی دا ده چې من الاوثان د بوتانو نه او د شرک نه او د کفر نه د دې نه به چې دی نو کعبه چې دی نو پاکه ساتي په دې کې به توحید بیانېږي په دې کې به شرک او بدعات چې دی نو هغه به نه بیانېږي او دغه شانتي کې ټول جماعتونه به دغه شانتي کې د هغې باطني پاکوال د ټول جماعتونو دا دی هر جماعت چې پای کې به شرک او بدعات او کفر چې دی نو هغه به نه کېږي او که چا کولو نو هغې ته به څوک نه پرېږدي او ظاهري پاکوالی دا دی چې ګندګي و پای کې چې دی نو نه اچې څه کاغذ پلسټیک پروت دی نو هغه دا دی چې راواله او بهر ته چې دی نو یو ځګي ته چې دی نو واچوه په جومات کې به لاړې چې دی نو نه توکې حدیث کې راځي که چا په جومات کې لاړې تو کړې نو د هغې کفاره دا ده چې هغه دې دفن کړی شي ځکه چې دا که د خاورې جومات یاله اوس په دې جوماتونو کې څوک لاړې نشي توکلی او دغه شانته کې نور څه ګندګي جومات ته به چې دی نو هغه څوک نه راوړي یا داسې شی راوړي چې د هغې نه څخه بوی خیږي جرابې راوړي د هغې نه بوی خیږي خلکو ته تکلیفي او حدیث کې هو تاسو ته بار بار بیانېږي چې هغه 3 شیونه چې دی نو هغه خوړل نه دي پکار چې هغه مولی ده او کچې چې سړی وخوري یا پیاز دی اوږه ده نو دا شیونه چې دی نو جومات ته به په دې کې مونځ کوونکو ته هم نقصان دی او پرشتو ته چې دی نو هم د دې نه چې دی نو تکلیف دی یا که سړی وخوري خو بیا پسې دې څه شی استعمالول پکار دی چې د هغې هغه بدبویي نه ده چې هغه ختمه کړي
نو ظاهري پاکوالی چې دی نو هغه دا دی. دا یوازې نه ده چې جومات دی سړی په جومات کې د طالبان اوسېږي نو هغه دی پاکوي، د هغوی هم ذمهداري جوړېږي جومات پاک صفا وساتي. خو د کلي د خلکو دپاره چې دی نو هم دا ثواب پکار دی که نه. د کلي خلک راځي او جوماتونه چې دی نو هغه صفایي کوي، پای کې دا جالکۍ جوړېږي، دا دوړې چې دی نو په یو ځای کې بل ځای کې چې دی نو هغه پرتي، دا خو د ثواب کار دی. په دې باندې خو چې دی نو ځان دا خو جنت چې دی نو هغه ګټل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یو زنانه و هغې په جومات کې جاروۍ وهله، بیا وفات شو. نبی علیہ السلام د جنازې نه خبر شوی، صحابه کرامو کړوه. بیا نبی علیہ السلام په هغې باندې چې دی نو جنازه وکړله، دعا یې ورله وغوښتله. او چې څوک صفایي کوي نو هغې ته یې وایي الله دې تعالی جنت چې دی نو هغه درکړي. څوک په جومات کې صفایي کوي د کلي د خلکو دپاره چې دی نو هم پکار ده. او د دې نه دا نه ثابتېږي چې ابراهیم او اسماعیل علیه السلام ته چې دی نو ویلی شوي چې دا په کعبه کې چې دی نو جارګوی وهي. اوس به د جومات امام چې دی نو راپاسې و، جومات به چې دی نو جارو کوي، یا چې دی نو ناله اسخا ده او مولي صاحب دی چې دی نو راځي او هغه دې صفا کوي. پیقه نه ده، پیقې لیکل دي پیقې. وایي عالم به چې دی نو دا کارونه نه کوي چې په جومات کې جارګوی وویو یا د جومات ناله یې صفا کړي یا چې دی نو چېرته مړي ولمبوي. ولې په دې باندې بیا د عوامو په نظر کې دا امام او مولي صاحب سپکېږي او په سپک سړي پسې بیا مونځ چې دی نو هغه مکروه کېږي، بیا پسې نه یې پکارو. پخوانه زمانه کې به خلکو دا طالبان په دې جوماتونو کې امامان به وو چې خلکو به وله چې دی نو دا مړي راوړل وایي مړی ولمبویو، مړي به یې لمبوله. نو خپل مړی خو چې دی نو لمبول پکار دي، که سړي پلار دی، ورور دی، بچی دی. خو دا نه ده چې سړی اوس جومات مولي صاحب یو خلکو له چې دی نو مړي لمبویو. نو چېرته یو ځای کې طالبانو نو هغوی امامو په جومات کې خلکو ته وویله وایي زموږ مړی شوی هغه ولمبوه. نو هغه ورته وویلې زموږ څه په امامتۍ کې دا نه و شوي چې موږ مړي لمبوو. نه وایي که دلته هر څوک چې دی نو راځي نو هغوی به دا کار کوي. وایي موږ یې کوو په یو شرط باندې وایو چې بیا به پکې تخصیص نه یو، تخصیص به پکې نه، هر قسمه مړي به چې بیا لامبو. نو هغوی خلک بیا دې ته تیار نه شو، تخصیص په دې باندې پوه نه شوې ته چې بیا به هر قسم مړي راوړی او بیا به چې دی نو موږ لامبو. نو بیا هغه او طالبان خو چې دی نو وراني، نو هغه بیا خلک دې ته تیار نه شو، وایي زموږ به پخپله چې دی نو لامبو. ښه جي ان طهره چې پاک ساتي بیت کور زما للطوائفین دپاره طواف کوونکو، چې د بهر نه خلک راځي او دې کعبې له راځي او طواف کوي، نو پکار دا ده چې دا کور صفا سوتره یو د هغوی دپاره چې هغوی پکې طواف چې دی نو وکړي. والعاکفین او دپاره اعتکاف کوونکو. طواف نه دا بل ځای کې نه کېږي، دا صرف په کعبه کې کېږي. نو چې کعبې ته لاړې نو ډېر ډېر طوافونه چې دی نو کوه او اعتکاف کوه. اعتکاف خو په روژه کې کېږي، بس هلته کښېنه، ضروري نه ده چې ځان دپاره څه کوټه دغه جوړ کړي، خیمه جوړه کړي. هغه دومره مخلوق چې دی نو هغه د هغې دپاره خیمې نه جوړېږي، بلکې بس کعبې ته ګوره، دا کعبې ته کتل نه دی، دا عبادت دی او ثواب دی، او بس اعتکاف کوه هلته. والرکع سجود او د پاره د رکوع کوونکو او د سجدې کوونکو، د دې دپاره چې دی نو پاک ساتئ د کفر او د شرک نه او د بدعاتو نه او د ظاهري ګندګي نه، چې خلک پکې طواف وکړي او اعتکاف پکې وکړي او سجدې او رکوعګانې پکې وکړي. دا درې جماعتونو د دې فضیلت چې دی نو هغه په حدیثو کې راغلی دی چې سړی د ثواب په نیت باندې د دریو جماعتونو ته چې دی نو تلی شي، چې کعبه ده، مسجد الحرام دی، مسجد اقصا ده چې په فلسطین کې کم دی، او دریم نمبر کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام جماعت دی مسجد نبوي، په دې کې ثواب شته. دې نه علاوه چې د نور څومره جماعتونه دي هغه ټول په ثواب کې یو شانتي کې دي. داسې نه چې په دې سړی لاهور ته روان شي یا کراچۍ ته ځي یا اسلام آباد ته چې هلته جومات دی او بستره چې دی نو هغه وتړي چې په هغې جومات کې ثواب ډېر دی. نه، د بستره چې تړي نو صرف د دریو جوماتونو ته د عبادت او د ثواب په بنیاد باندې تلی شي، چې په مسجد الحرم کې د یو منځ وکړو نو هغه په 1 لاکھ باندې دی،
په 1 लाख ثواب باندې او مسجد نبوي او مسجد اقصی پای کې په یو حدیث کې راځي چې په 1,000 باندې ثواب دی نور حدیثو کې راځي چې 50 هزار دی او عام د دې محلي جماعتونو چې کم دی نو پای کې یو مز په 27 باندې دی او یو روایت کې 25 چې دی نو راغلی دا ټول نور جماعتونه چې دی نو برابر دي خو دغه خاص جماعتونه دي ښه نو رکوع سجدې هم پکې کې طواف پکې کوه اعتکاف پکې کوه منځونه چې دی نو هغه پکې ډېر کوه د عبادت په اخلاص باندې تله پکار زم خلک چې لاړ شي حج عمرې له څوک پکې تصویران وکاږي او څوک هسې چې دی نو ټایم ضایع کوي هلکه دومره پیسې دي لګولي خرچه دي کړله نو ځان دپاره چې دی نو ثوابونه وګټه ته اوس ته چې دی نو ریاکاري کوي او تصویران وکاږي او خلکو ته چې دی نو هغه ښې چې زه چې دی نو راغلی یم عمرې له او حج له دې ته ضرورت نشته دې کارونه چې دی نو ځان ساتل پکار دی ښه دا څه چکر نه دی سړی چکر ولګوي دا اوس عبادت دپاره چې دی نو سړی لاړ شي او الله دې موږ بار بار چې دی نو بوتلی کړي حاجي او دا کعبه چې بیا جوړېدل نو دلته تفسیر ابن کثیر لیکي چې مجاهد رحمه الله نقل کوي چې ابراهیم علیه السلام دا په شام کې و الله ورته حکم وکړو جبریل پسې راغی او ورته ویله چې الله تعالی حکم دی چې تاسو لاړ شئ دې ځای نه هجرت وکړو او راځئ جبریل علیه السلام براق راوستی و په هغې باندې چې دی نو دا ابراهیم علیه السلام جبریل هم ورسره و هاجره بیبي هم ورسره و اسماعیل ماشوم چې دی نو هم ورسره و په براق باندې کېناسته او د هغه ځای نه چې دی نو د شام نه چې دی نو را روان شو په لاره کې به چې څه بستي او داسې کلی راغی نو ابراهیم علیه السلام به وویل چې دا ځای دی جبریل ته به وویل وایي نه دا ځای نه دی وایي ستا ځای چې دی نو ډېر مخکې دی مکې مکرمې ته چې دی نو راورسېدله نو جبریل علیه السلام ورته وویل چې دا ځای دی دلته د خپل بچي چې دی نو دا پرېږده او په هغه دور کې په دې مکه کې چې دی نومي انسان چې دی نو هغه نه و نومي انسان نه و صرف دا کانټري نه دا غني مني دا بوټي پکې و ببول دا ونې نه دي دا ونې پکې وي نومي انسان نه و نه کلی و نه څه آبادي وه نه چېرته اوبه وي وچ غرونه وچ نو په دې ځای کې چې دی نو دا ماشوم او دا مور چې دی نو هغه پرېښودله او ابراهیم علیه السلام ته چې دی نو روان شو دا څومره غټ امتحان دی دا ابراهیم علیه السلام په دې امتحانونو کې کامیاب شوی او ابراهیم علیه السلام ته چې دی نو روان شو نو دا هاجره بیبي ورته آواز کوي موږ چاته پرېږدي دلته خو هېڅ هم نشته او د دې سره سره خوراک څښاک او هغې ورسره چې دی نو پرېښودو یوه خیمې چې دی نو هغه جوړه کړله وله د دغې لرګو نه چې سوری پي او بیا ته چې دی نو روان شو نو بیا ورته آواز کوي هاجره بیبي چې موږ چاته پرېږدي ابراهیم علیه السلام ورته غږ نه کوي بیا ورته هاجره بیبي وایي تا ته الله تعالی داسې ویل دي چې داسې وکړه نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي آو ما ته الله داسې ویل نو بیا هاجره ورته بیا فرمایي چې الله تعالی تا ته داسې ویل دي نو بس د الله تعالی حکم دی موږ بیا نه ضایع کوو موږ به نه ضایع کوو هغه به زموږ انتظام کوو او ابراهیم علیه السلام ته لاړو چې د دوی نه پناه شو نو دا دعاګانې چې دی نو بیا وغوښتلې د الله نه چې الله دا ښار وګرځوه او د دې کلي سره چې دی نو د امن ښار یې وګرځوه او د خلکو په زړونو کې د دې ښار سره چې دی نو مینه او محبت واچوه دا خو یو بېوادي ذي زرع دی چې دلته هېڅ هم نشته دی چې د دې نه آبادي او ښار جوړ کړه چې خلک د دې طرف ته چې دی نو راځي د ښار واله له چې دی نو میوې ورکړه نو هغه ښایسته دعاګانې الله تعالی په قرآن کې چې دی را نقل کړلي ځای په ځای به راځي صورت ابراهیم کې به چې دی نو راځي او څه دلته دا دعاګانې چې دی نو ابراهیم علیه السلام کړلي نو بیا اسماعیل علیه السلام چې دی نو هغه غټ شو او بیا ورته الله تعالی حکم وکړو چې دلته چې دی نو دا کعبه او دا کور چې دی نو جوړ کړه وإذ قال او کله چې وویل مونږه کله چې وویل ابراهیم علیه السلام ربي رب زما اجعل وګرځوه هذا البلد آمنا دا ځای دا مکان د آمنا یوې خو چې دی نو ښار وګرځوه او آمنا او ځای د امن یې وګرځوه
دا ابراهیم علیه السلام دا دعاګانې وکړي او دعاګانو کې ابراهیم علیه السلام ربي ټکی استعمالوي ښه یا ربي وای یا ربنا وایو نو چې ما تا دعاګانې کوو نو پکار ده چې داسې الفاظو نه شروع کړو ربي ووایو یا ربنا ووایو ربي معنی ده ای زما پالون کیا ای زما پرورش کون کیا ای زما تربیت کون کیا نو دا دعاګانې په دې سره ابراهیم علیه السلام کړلې نو الله تعالی چې دی نو دا دعاګانې قبول کړې وقد اجاب الله دعاه فجعله حراما الله تعالی دا دعا قبول کړلې نه سو کوئی تفسیری جلالین نو الله تعالی دا خار چې دی نو حرام وګرځو د عزت کور او لا یسبقو فيه دم الانسان چې په دې کې به نه تویېږي ینه د انسان ولا یظلم فيه احد او نو پچاو کې باندې ظلم کیږي پچا باندې په ظلم په دې کور کې نه کیږي ولا یصاد صیده او نو په دې کې چې نو ښکار کیږي ښکار حیوانات ښکار په کې نه کیږي نو په دې کې واخه چې نو را کټ کیږي او شو کیږي او دشمن ته په کې هم څه نه وي ځکه د امن خار دی جګړې او شر او فساد بچ دینو په دې کې نه کې زم دا خلک چې حج لاړ شنو په معمولی خبرو باندې خلک هلته چې دینو بیا جګړې کوي دا نه د پکار یا تا انګولې نه پخ کړو ډوډۍ دې نه راوړي تا چابي وړلو کمره چې دینو هغه بند ده زه به تا پسې ګرځېدم او پلان کې شي چې دینو اکمل ته ده تا ته ګورو حج ته ګورو دا خبرې چې په دې معمولی خبرو خلک جګړې کوي نو جګړې او شر او فساد بلته نه کوي او که یو ظالم سړی ورننه وځي نو که هغې په چا باندې ظلم کړی او قصاص او حد پې جاري شوی دی خو هغې ته به انتظار کوي چې په څه طریقه باندې به دا سړی چې دی نو راوځي نو بیا به چې دی نو بهر د حرم نه بهر به بیا د هغې نه قصاص او بدله چې دی نو اخیستی کېږي او دې عربونه نه په دې کې ډېر غټ فسادات کړلي خام کله چې د ترکي سو خلافت عثماني و نو دا عرب د انګریزیانو سره ملاو شو او د مسلمانانو خلافت چې دینو ختم کو او په دې حرم کې چې دینو د ترکی دا پوجان نه دي دا به چې دینو اشتله ډزې چې دینو به کړلې او هغه ترکی افواج نه او هغه دلته چې دینو یو هغه د سره یې نه توې کړل نه ده ښه نه جګړه کړل او نه ډس کړل په حرم باندې او دی عربو بچ دینو دا ترکیان په کېشتله غټ ظلم په دې الله په دې کور کې چې دینو وکړل نو دا د امن زګې ده خام ورزق او رزق ورکا اهلو اوسیدونکو د دې خار ته چې دلته څوک اوسیږي د هغې خار د دې خلکو ته چې نو رزق ورکا په هغه زمانه کې چې نو اسم نو خوراک سکاک نو ابراهیم علیه السلام دا دعاګانې وکړلې چې یو دا خار وګرځوه چې د دې نه خار جوړ شي نو خار خو ته جوړ شو غټ خار دی اوس مکه او آمینن او دا دعا هم قبول شو چې زه د امن دی څوک پکې چې دی نو سره جګړه او فساد نشي کولی یعنې کافر پکې چې دی نو هغه څه نشي کولی دغه مسلمانانو که نه ترکیان هم مسلمانانو او سعودي والا مسلمانانو پکې شر او فساد وکړو خو کافر چې دی نو دلته څه جنګ او جګړه نشي کولی ورزق اهله او دا دعا هم قبول شوه چې د دې اوسېدونکو ته چې خوراکونه ورکړه رزق یې ورکړو پراخه هر قسم فروټ تا ته په مکه کې ملاویږي موسم به نه د فروټو تا ته به چې دی نو هلته ملاویږي هر قسم رزق من الثمرات د میوونه من آمنه هغه چاته ورکه چې ایمان راوړي منهم د دیونه بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې ابراهیم علیه السلام په دې دعا کې دا وویله چې دا رزق هغه چاته ورکه چې ایمان راوړي په الله او په آخرت باندې ځکه مخکې دعا کې ابراهیم علیه السلام دا دعا کړوه چې زما د دې امت نه چې دی نو څه جوړ کړي انی جاعلک للناس اماما الله ورته ویل زه تا چې دی نو د خلکو دپاره امام او پیشوا ګرځوم نو ابراهیم علیه السلام وویل چې قال ومن ذریتي الله زما د اولاد نه چې دی نو هم امامان او پیشوایان جوړ کړه نو الله ورته ویل چې قال لا ینال عهد الظالمین دا وعده ظالمانو سره نشته که ستا په اولاد کې ظالمانو نو هغوی سره د امامت وعده نشته او چې کم نیکوکارو خصفات پکیو نو هغوی ته به امامت چې دی نو ملاوي یو خو د دې آیات نه دا معلومه شوله
چې پیغمبرانو ته چې دینو دا مشري د دین ملاو شو نبوتو نو پاغوي کې ورګر ظلم نه وګوري ښا پاغوي کې ګناهونه ګوري نه وو معصوم پیغمبران ټول ښا د ګناهونو نه چې دینو پاکي نو الله تعالی ول چې دینو مشري او امامت د دین چې دینو هغه ور کړو نو دلته ویل چې دا وعده چې دین د ظالمانو سره نشته نو دلته ابراهیم علی السلام پکې دا ویل چې هغه چاته چې دینو دا رزق ورکړي چې ایمان راوړي په الله او په آخرت باندې نو الله داغي جواب کوي قال اول الله ومن کفر چا چې کو پرو کو په امت ته و نو پیدا ور کو ماغه تقلیل لگا دا خوراک او دا رزق نه ده دا ار چاله ور کوما که کافر دی او که مسلمان دی ثم استره الى عذاب النار بیا به مجبور کړم عذاب د ورته یعنی راکاګم به کدا غي خوخه یو کنه خوخه ورته بچی دینو زی وبئس المصير او ډیر بد زی دا د ورتلو دی د جهنم چې دا د ور زګی دی او دا د کافرو د پاره چې دینو تیار شوی بس ته وای جعلنا البيت او کله چې یاد کوي کله چې وګرځو مونږه البيت بیت الله یعنی کعبه مثابتن زید ثواب او زید را واپس کېدو للناس د پاره د خلکو و امنن او زید امن واتخذوا اول مونږه چې ونسې من مقام ابراهیم المصلى زید مانزا واحدنا حکم کړو مونږ اله ابراهیم علیہ السلام ته اسماعیل علیہ السلام ته ان طهیر بیتی چې پاک ساتي کور زمال الطائفین د پاره طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د رکوع کوونکو نو سجدي کوونکو نا وإذ قال او کله چې ویل ابراهیم علیہ السلام ربي رب زما اجعل وغرزوا هذا البلد دا زه دا مکان دا خار ته جوړ کا امنن او امن والا ورزق او رزق ورکا اهلو سیدونکو د دې خار ته یعنی مکی والته من الثمرات د هر قسم میوونه من اغه چاته امن چې ایمان راوړي منهم د دیو بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ ورستنی باندې قال اول الله ومن كفر او چا چې کفر کو په امت هو نو پیدا بور کوم قلیلا لگا په دنیا کې به دغه لګه پیدا واخلي ثم استره بیا به راکاږم مجبور به کوم الی عذاب النار عذاب د ورته وبئس المصير او ډیر بد زید ورتک دی ډیر بد زید ورتلو دی د جهنم الله ایتم غوسادي اللهم احسن عاقبتنا فی الامور